ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم عزتمندو، قرآن عظیم الشان دا یو معجز کلام دی، یو بهترین او افضل کلام دی. دا خدای پاک جل جلاله خبری دی، بهترین خبری دی، په ویلو اوریدلو کې خوان مزه ده، په کتلو کې ورته خوان مزه ده. قرآن عظیم الشان هغه بهتر کتاب دی، یو واحد قرآن عظیم الشان دی چې دې ته څوک ګوري په کتلو کې مزه ده، کدی تلاوت څوک اوري په اوریدلو کې مزه ده، کله دې تلاوت په خپل باندې څوک کوي هم پکې مزه ده، کله دې قرآن عظیم الشان حفاظت څوک کوي هم پکې مزه ده. په دې قرآن عظیم الشان کې چې په هر طریقه باندې د دې سره محبت ساتي، ګوره په هر طریقه باندې دې کې خپل مزه ده، او دغه مزه بیا په ورځ د قیامت باندې انسان ته معلومه شي چې دغه قرآن عظیم الشان د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخل کی. لکه سوره بقره متعلق د سوره ملک متعلق حضور علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې به دغه سوره ملک چې چا د شپې لوستلې په هر شپه باندې دغه سوره ملک به د قبر د عذاب نم اوساتي او تر دې پورې چې جنت ته به هم داخلي. خو یو سوال دا دی چې د قرآن عظیم الشان کې لوی آیات کوم یو دی؟ په قرآن عظیم الشان کې د ټولو نه غټ او لوی آیات کوم یو دی چې هغه په حدیث مبارک کې ذکر شوی دی؟ نو مشکات شریف حدیث مبارک دی په حواله د مسلم شریف. حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت دی چې حضور علیه السلام مبارک ما ته فرمایل چې اے ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ، تا ته معلومه ده چې د قرآن عظیم الشان د پاره په قرآن عظیم الشان کې کوم یو آیات مبارک ډیر لوی دی؟ نو ما عرض کړلو، ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې ما عرض کړلو چې الله په دغه باندې، یعنی ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې ما عرض کړلو چې په دې باندې الله او د الله رسول خپوهیږي. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک ته دا خبره معلومه وا چې کوم آیات غټ دی په قرآن عظیم الشان کې، خو لیکن د ډیر احترام او د ادب د وجنه هغه مبارک چې کوم دی حضور علی السلام مبارک ته جواب ورنکړلو. بیا حضور علی السلام مبارک بیا د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک نه تپوس کوي چې د قرآن عظیم الشان د ټولو نه لوی آیات کوم یو دی؟ ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک حضور علیہ السلام مبارک ته عرض کو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، د ټولو نه لوی آیات په قرآن عظیم الشان کې آیات الکرسی ده. سبحان الله، آیات الکرسی دا یو جامع او مانع ده. نو دا د ټول قرآن عظیم الشان کې لوی آیات ده په اعتبار د معنی سره، په اعتبار د هغه قرآن عظیم الشان کې چې څومره د الله جل جلاله صفات په دې کې راجم شوي دي، دا په دې اعتبار سره ډیر زیات لوی آیات دی. بیا حضور علیه السلام مبارک د ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک په سینه مبارک باندې لاس کې خودلو، او ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایل چې ستا علم دې همیشه تر و تازه وي. یا ساتي عزتمندو، دی کې یو خدا خبره مونږ ته معلومه شوله چې قرآن عظیم الشان کې لوی آیات کوم یو دی. حدیث مبارک نه دا خبره ثابته ده، د مسلم شریف حدیث مبارک د مشکات شریف را نقل کړی دی په حواله د مسلم شریف باندې چې د ټولو نه لوی آیات هغه آیات الکرسی ده. او بل ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک نه یو ځل حضور علیہ السلام مبارک ته پوښتنه وکړلو چې د ټولو نه لوی آیات کوم یو دی؟ ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایل چې الله او د الله رسول خپوهیږي. جواب ورته ورنکړلو. نو دې نه دا خبره ثابته شوله چې کله هم ستاسو یو امام وي، ستاسو یو عالم دین وي، ستاسو یو پیر صاحب یا داسې یو
تقوادار انسان وي هغه ستاسو نه کله تپوسو کی یو مشر وي ناغه ته داسې په سخت باندې جواب مو ورکوي که تاسو په سخت باندې جواب ورکړي نو ګوریا ساتي عزتمندو د دې حدیث مبارک خلاف ورزي راځي نه تاسو په نرم لهجه باندې هغه ته جواب ورکړي اول غږ باندې پکار دی چې جواب هم ملو نشي خو البته که جواب ملو شي نو په نرم لهجه سره هغه ته جواب ورکړي اسنه بعض خلک مور او پلار ته تپوسو کی چې بچي چرته تلوي بچي چرته تلوي نو بچي بیا هغه خبرې کوي چې پلارا داسې حکم موري داسې حکم نو هغه الفاظ د چا په خله باندې ناراضي داسې الفاظ بیا خپل والدین ته استعمالي نه په نرم لهجه سره د خپل والدین سره ښه سلوک وکړي بهترین خبرې د خپل والدین سره وکړي چې الله جل جلاله دنیا هم خسته کې او آخرت هم الله جل جلاله خسته کې حضور علی السلام مبارک فرمای چې الجنه تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو لاندې ګره پروت دی ها جنت د مور د قدمونو لاندې پروت دی که د مور او پلار احترام چا وکړلو دغه جنتی ګره غټلې دی ها او کچا احترام نکړلو نو ګره جنت بیللې دی به جهنم غټلې دی ځان لا الله جل جلاله دې موږ د جهنم نه اوساتي او جنت دی الله جل جلاله یو نه دونه اتوانه جنتونه دی الله جل جلاله موږ ټول ته را نصیب کی کوم ملګرو چې ویډیو خوښ شوي وي دغه ویډیو مخکې سره شیر کړئ وما توفیقی الا بالله